دا څومره فرقې چې په اسلام کې جوړې شوي دي نو دا د حسد د وجې نه د یو ولی الله سره د یو نبي سره د یو پیغمبر سره د یو صحابي سره د یو فقیه او مجتهد سره حسد کړی وي د هغه سره بېدبي کړې وي هغه بېدبۍ او هغه حسد والی وي نو هغه فرقې دوله یو ګمراه فرقه جوړه شي. دویم نمبر صورت قل اعوذ برب الفلق. په دې کې مختصر خبرې کومه روجه د تاسو هم تنګ شوي وئ. اول نمبر د دې صورت د ماقبل سره ربط. نو اول نمبر ربط یې دا دی چې مخکې الله جل وعلا شانه بیان د توحید وکړو، وحدانیت د الله جل وعلا شانه بیان شو. وس الله جل وعلا شانه د وحدانیت دشمنان ذکر کوي او د هغه دشمنانو نه د بچاو او د ځان د ساتلو طریقه الله جل وعلا شانه موږ او تاسو ته کوي چې دا عقیده ده او عقیده یو ډیر مهم شی دی. د عقیدې دشمنان دي، هم په شیطانانو د انس کې او هم په شیطانانو د جن کې، هم په پیرانو کې او هم په انسانانو کې. نو د هغه شیطانانو د انس او د جن نه به څنګه ځان ساتي، دا خپله عقیده به څنګه محفوظه ساتي. نو الله جل وعلا شانه د هغه توحید د عقیدې دشمنان ذکر کوي او د هغې نه د بچاو طریقه چې هغه په طریقې د استنباط سره ده. نو دا هغه ربط او مناسبت دی د دې صورت د ماقبل سره، بلکې د دې دواړو صورتونو هغه د قل هو والله احد او د سورت اخلاص سره دغه ربط او مناسبت دی. او دعوه د دې صورت هغه امر دی په تعوذ سره د شرورو نه عموما او خصوصا، که هغه شرور د جسد سره تعلق لري او که د معنا او د باطن سره تعلق لري، که د ظاهر سره تعلق دی او که د باطن سره تعلق دی، که د انسان سره تعلق دی او که د پیري سره تعلق دی، د هغه ټولو نه پناه غوښتل، د الله په پناه کې ځان ورکول او د الله جل وعلا شانه چې کومې انګړې او حدود مقرر کړي دي په هغه کې ځان محفوظول د هغه شرورو نه، هم عموما او هم خصوصا. او په قل کې هم هغه نکته ده کومه چې مخکې بیان شوله. او اعوذ برب الفلق، فلق په معنا د ښکاره کولو، څیرولو، شلولو د دې ټولو سره راځي. نو قل اعوذ برب الفلق په پناه کې ځان ورکو په رب د فلق باندې، یعنی په رب د ښکاره کولو باندې چې الله جل وعلا شانه شپه دا ورځ او سبا یې د شپې نه راښکاره کړی دی او د ځمکې نه موږ او تاسو ته بوټي او فصلونه راخارج کړي او ښکاره کړي دي. د میندو د ارحامو نه الله جل وعلا شانه اولاد را ظاهر کړی او ښکاره کړی دی. نو په ټولو مخلوقاتو کې معنا د ښکاروالي، د پیدایش او د اظهار ده. همدا وجه ده چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې الفلق الخلق، فلق دا خلق دی، ځکه په خلق کې معنا د اظهار ده، معنا د ښکاروالي ده پکې. نو معنا ده چې اعوذ برب الفلق، په رب د انسانانو باندې، په رب د مخلوقاتو باندې، په رب د ښکاره کولو باندې او په رب د څیرې کولو باندې چې الله جل وعلا شانه دا ځمکه وڅیری او د دې نه موږ او تاسو ته قسمه قسم هغه میوې او غلې او غذاګانې هغه د دې نه رازرغون کېږي او په ټولو اشیاو کې دغه قانون دی. نو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، د شر د هغه اشیاو نه چې الله پیدا کړي دي. نو ما موصوله یا مصدریه ده او معنا ده چې دا شر منسوب دی الله ته، خو من جهة الخلق، خالق د دې الله جل وعلا شانه دی او خالق ته نسبت د شر نه کېږي. نو معنا ده چې شر الله ته د سره منسوب نه دی. شر که منسوب دی نو ما خلق ته منسوب دی، انسان ته منسوب دی او مخلوقاتو ته منسوب دی. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د غاسق نه، غاسق ویل کېږي تیارې والا چې په هغه کې تیاره وي او یا پکې یخوالی وي. او دلته دا کنایه ده د شپې نه. نو دا شپه چې کله د دې دا تیاره زیاته شي، دا شپه نیمۍ ته ورسي، نو په دې کې یخوالی پیدا شي. نو د دواړو معناګانو سره مناسبت راني. اذا وقبا
چې کله دا تیاره خوره شي او بالکل په ټولو اطرافو باندې دا احاطه وکړي، نو د دې شپې د تیارې نه الله جل وعلا شانه موږ او تاسو ته د فنا د اخیستلو هغه حکم ځکه راکړی دی چې دا څومره شرونه او فسادونه چې وي دا د شپې، غله د شپې راوځي، ډاکوان د شپې راوځي، ماران، لړمان، لیوان، دا کم ځناور چې زهریله دي هغه د شپې راوځي. نو په شپه کې ظلمت دی او په ظلمت کې کدورت دی او په هغه کې د انسانانو ضرر او نقصان دی. نو د هغه ضرر او د نقصان نه الله جل وعلا شانه موږ او تاسو ته دا تعلیم او تربیت راکوي چې د هغې د ضرر نه تاسو امان او پناه وغواړئ. بیا ظلمت په دوه قسمه باندې دی، یو ظلمت ظاهري او حسي دی، یو ظلمت باطني دی چې هغه جهل دی. نو د ظاهري ظلمت ته هم ځان بچ کړئ او د هغې دپاره د رڼا او د نورانیت هغه اسباب به اختیاروئ. خو لیکن اصل عظیم ظلمت د باطن دی چې هغه جهل دی، تیاره ده، ناپوهي ده. د هغې نه ځان بچ کول، علم حاصلول، د علماو سره کېناستل، د اولیاو سره کېناستل دپاره د دې چې هغه د شر د جهلي باطني نه ته محفوظ شي، د ظلمت باطني نه ته محفوظ شي او د جهل نه ته الله جل وعلا شانه نجات درکړي. ومن شر غاسق اذا وقبا چې کله دا خوره شي په دې اطرافو کې. او بعضې مفسرین دا معنا کوي لکه په حدیث شریف کې راځي چې غاسق چې دی نو هغه سپوږمۍ ده، او اذا وقبا چې کله دا خوره شي. بعضې علما کرام په دې باندې نه پوهېږي، وایي چې دا سپوږمۍ کله په ابتدا کې وي نو په دې کې شر وي ځکه تیاره ده، او کله چې په انتها کې شي نو په هغې کې تیاره ده نو بیا پکې شر او ظلمت راځي. نه، دا سپوږمۍ چې کله پوره شي نو دا سبب د پاره د شر او د فساد دی، ځکه په دغه وخت کې جادوګر جادوګونه کوي او په دې سپوږمۍ باندې هغه خپل جادوګونه په ښه طریقه باندې دی پخوي. نو دا سپوږمۍ چې څومره پوره کېږي نو د جادوګر هغه جادو اثر ښه شروع کوي، او دا به وروسته راشي انشاء الله تعالی. دا د هغه جادو د متعلقه آیاتونه دي چې الله جل وعلا شانه نازل فرمایلي دي. نو من شر غاسقین، د شر د سپوږمۍ نه، اذا وقبا چې کله دا د 14مې وي، د 15مې وي، د 16مې وي پوره شي نو په دغه وخت کې هغه جادوګر جادو کوي او په انسانانو باندې اثرات ښه کوي. نو د اصل کې د هغه جادو او د جادو د اثر نه پناه غوښتل دي، خو لیکن چونکې دا سپوږمۍ ولا سبب ګرځېدلی دی نو دې وجې نه ذکر د سبب راغلی دی. نو من شر غاسق اذا وقبا، د شر د سپوږمۍ نه چې کله دا پوره شي او په دغه وخت کې بیا دا جادوګر چې دی نو هغه جادوګونه کوي او په دغه ورځو کې هغه خپل جادوګرونه پخوي او په انسانانو باندې مسلط کوي. ومن شر النفاسات في العقد، او د شر د هغه پکو کوونکو نه په غوټو کې. یو معنا ده او د دې وجه دا ده چې نفاسات جمع مؤنث راوړه الله جل وعلا شانه، او د صحیح روایت مطابق دا خبره ثابته ده چې جادو په نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې لبید او د دنونو بنتا لبیدین په یو روایت کې صرف بنتا ذکر دي، د نونو ذکر راغلی دی. خو حاصل د ټول کلام دا چې په نبی علیه السلام مبارک باندې جادو دا د لبید او د لبید نونو ټولو کړی، او دلته الله جل وعلا شانه جمع مؤنث ذکر کړه. نو یا خو تاویل داري چې ومن شر النفوس النفاسات في العقد، او که صرف بنتا لبیدین شي هغه نونه د لبید نو بیا یې معنا داره ومن شر النساء النفاسات في العقد، او یا معنا په خپل ظاهر باندې محمول ده. خو لیکن دلته الله جل وعلا شانه مؤنث ته په مذکر باندې غلبه ورکړې ده، او د هغې وجه دا ده چې په دې جادو او په کوډو په منترو کې زنانه ډېرې مخکې، د سړو د دې جادوګونو او د دې کوډو د منترو سره د دې سره خاص تعلق نه او نه پې عقیده ساتي، نه یې ورسره تعلق شته او نه ورسره خاص عقیده ساتي، او زنانه په دې کې شپه او ورځ مستغرقې دي. پلانکي را باندې جادو کړی دی، پلانکي را باندې کوډې کړي دي، پلانکي را باندې منتر کړی دی، او کوي بېرته دقه ښځې. نو دلته الله جل وعلا شانه مؤنث ته په مذکر باندې غلبه ورکړې ده، نو نفاسات جمع مؤنث یې د دې وجې نه ذکر کړه. او وجه دا وه چې جادوګرو به چې کله جادو کاو نو دوی به تارونه راواخیستل او هغه تارونو له به یې غوټې ورکولې، او چې غوټه به یې ورکړله نو په هغه غوټه باندې به یې چوف وکړو.
خو نفس هغه چوپ ته ویل کېږي چې په هغه کې لاړې ملګري وي. نو لاړې هغه خپلې پلیتې لاړې به ورسره ملګرې کړلي او په هغه باندې به یې چوپ کاوه. نورو چوپ چې دی نو دا منع نه دی، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک پر دې صورتونو د نزول نه مخکې به چې کله دمونه لوستله نو هغه به یې په ځان باندې چوپ کول، بیا به یې په لاسونو باندې چوپ کړل او هغه لاسونه به چې کوم ځای ته به بدن رسېدل نو په هغه ټول بدن باندې به هغه لاسونه راکړل نبي علیه السلام مبارک. نو په شرعي دمونو کې دا شته دی، خو لیکن جادوګر او بېدینه او دا په نوم باندې پیران تعویزګر خلک هغه د هغه اهل سنت والجماعت هغه عمل زده کړی دی او په هغه طریقه باندې روان دي. دا نن سبا د تعویزونو چې دی نو دا شور او شغب دی. د اهل سنت والجماعت منګه د تعویزونو قایل یو، خو د تعویزونو معنا خو دا نه چې تعویزونو نه کاروبار جوړ کړه. تعویزونه د کاروبار دی او بل کار په دنیا کې نشته، بس صرف تعویز. ضرورت دی رقم مسلمانو د الله جل وعلا شانه عظیم کلام دی، بس یو آیت ورته ولیکه ولې ورکړه، ضرورت به پرې پوره شي او نور دې ته کار او کسب ویله او داسې خو بل د دې نه جوړول لکه د خلکو، نو دا د اهل سنت والجماعت طریقه نه ده او نه د نبي علیه السلام مبارک طریقه ده او نه د صحابه کرامو طریقه ده. یعنې څوک دې ثابت کړي. ومن شر النفاسات في العقد، او د شر د هغه زنانو نه چې هغه پوک کوي او د خپلې لاړې مسخل کړي او په هغه غوټو باندې چې دی نو هغه جادوګونه کوي. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه چې کله دا حسد ښکاره کړي. داسې خو انسان د بل انسان سره حسد وي، کینې وي ورسره، د خپل باطن نه مجبوره وي خو ښکاره کړی یې نه دی. د ښکاروالي دا مطلب دی چې هغه ته ضرر او نقصان نه رسوي، د خپل نفس او د شیطان نه مجبوره دی په هغه باندې حسد کېږي، خو لیکن نور هغه ته ضرر نه رسوي. مسلمان دی، مؤمن دی، هغه مو ته مسلمان او مؤمن ښکاري، په هغه باندې خفه کېږي، هغه ته ضرر نه رسوي. نو د دغه حسد یا ګناه نشتی او که ګناه یې ده نو ډېره کمه د مفسرین لیکي. حسد الې دا ضرر رسان دی، من شر حاسدین اذا حسدا، چې کله دا خپل حسد ښکاره کړي. او دلته یو عجیبه نکته ده ښه، حسد چې کله ابجدو ته واړې نو د دې نه جوړېږي 72 اویا. نو په دې کې الله جل وعلا شانه دې ته اشاره فرمایي چې دا 2 اویا فرقې چې په اسلام کې جوړې شوي دي نو دا ټولې د حسد د وجې نه بنا دي. شیطان د آدم علیه السلام مبارک سره حسد وکړو، سجدې ورته ونه کړله. مسلمه کذاب د نبي علیه السلام مبارک سره حسد او کینه وه، د نبي علیه السلام مبارک رسالت او خاتم النبیین نبي علیه السلام مبارک ونه منلو. معتزله د علي رضی الله تعالی عنه مبارک سره دشمني وه. دغه رنګې خوارجو دا قسم فرقې چې څومره را پیدا شوي دي نو د دې تاریخ تاسو ولټوئ. ما د شرقایق په دروسو کې په تفصیل سره دغه تواریخ بیان کړي دي چې د هر یوې ابتدا ته تزیین هغه حسد او بېدبي. نو دا څومره فرقې چې په اسلام کې جوړې شوي دي نو دا د حسد د وجې نه د یو ولی الله سره، د یو نبي سره، د یو پیغمبر سره، د یو صحابي سره، د یو فقیه او مجتهد سره حسد کړی وي، د هغه سره بېدبي کړې وي، هغه بېدبۍ او هغه حسد والی وي نو هغه فرقې دواله یو ګمراه فرقه جوړه شي. نو اذا حسدا د حسد هغه 72 انسو کې دغه ته اشاره ده چې دا 2 اویا ګمراه فرقې چې دي نو هغه د حسد د وجې نه جوړې شوي دي. دا د اهل سنت والجماعت سره حسد دی نو د هغه حسد د وجې نه دا 2 اویا ګمراه فرقې دي. نو د 2 اویا ګمراه فرقو د هغه شر او د فساد نه به پناه غواړي. پناه ده چې د الله جل وعلا شانه په امن او په حفاظت کې ځان ورکړه، حساب د ځان نه چاپېره کړه، د عقیدې د اهل سنت والجماعت، د عمل صالح، د ټولګي د اولیاو او د تسبیحاتو د قرآن عظیم الشان د هغه دعاګانو بیا دې تا ته فرقې دواله نقصان ورسوي.